ما سره د اډمیشن پیسې زمونږ سره خپلې نه وي. په هغه ټیم کې پټرالې کې د خوړ کې باجري را ډکه کړې او د سټاک نه شګو مزدوري دې کړې ده. 3 ورځې مې دغه دیاړي وکړه، ټرالې ډکولو ځان له مې کرایي مرایي برابر کړه. د دې ځای نه هلکان تللي دي مزدورۍ کوي، نو زه به هم کوم او زه به دا پیسې وګټم او دا قرض به ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زورخان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز د ملغلرې نوې پروګرام سره حاضر یم ستاسو خدمت کې. ګرانو مینوالو، څنګه چې د کاټلنګ کم ځلنده ستوري دي او د پروګرام نوم ملغلره ده، په هغې ملغلرو کې نن زموږ سره موجود دی د تحصیلي کاټلنګ سابقه صوبایي امیدوار امتیاز علي شاه ننګیال. د دوی په ذاتي زندګۍ باندې به هم خبره کوو، د دوی په سیاسي کیریر به هم خبره کوو، د دوی سره به موږ د دوی تعلیمي او بیا چې کوم سکول دوی رن کوي په هغې حواله به مو سره خبرې اترې کوو. زموږ کوشش دا وي چې د کاټلنګ کم ځلنده ستوري دي هغه موږ د دنیا ته وښیو، د عوامو ته وښیو، د هغوی سوچ څه دی، د هغوی ویژن څه دی، دا موږ تاسو ته کیږو. पेस फाइबर की वजह से अब मेरा बिजनेस तेज चल रहा है। आमिर इशाक काजी का बहुत शुक्रिया जिसने हमारे गांव को प्रमोट किया। अब कटलंग में भी तेज तरीन इंटरनेट। वाह आमिर इशाक काजी, यू आर ब्यूटी। امتیاز भाई ډیره مننه پروګرام کې د وخت راکولو او ملغلره کې ته خوش آمدید. ډیره مهرباني جی. ټولو نه اول تاسو ته په خیرالي وایم او ستاسو شکریا ادا کوم، ستاسو د پوره ټیم تاسو زمونږ خواله رالی، زمونږ اواز له پرواز ورکوي او د خپلو عوامو سره مخاطب کوي. مهرباني. امتیاز भाई څنګه چې ما شروع کوي او زمونږ د پروګرام نه تاسو خبرنګي مونږ زمونږ کتونکي هغه دا غواړي چې د امتیاز ننګیال شروعات تعلیم د کم ځای نه وشو، په دې باندې زموږ کتونکو ته لږ اپډیټ ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته چې څوک هم مونږ ایمي یوري هغې ته د ټولو نه اول سلام. او تاسو د ابتدایي تعلیم خبره وکړه، نو زه هم د دې کاټلنګ د عامو سکولونو کوم چې نن څنګه زمونږ د خپل سکول دی همدغه شان د سینا پبلک سکول کاټلنګ نه محترم منتظر خان صاحب د سوري د لاندې هغه زمونږ پرنسپل او زمونږ استاد و، اټریک د هغې نه کړی دی ماشاءالله. او بیا د هغې نه بعد زه کامرس کالج مردان ته هلته کې ما ډي کام وکړو، ورسره ما پرایویټ اف ای وکړه. زما والد صاحب یو ډېر ویجنري انسان دی، الله دې ورله ډېر عمر ورکړي، زمونږ د سر سوری دی. هغه ما ته دا خبره وکړه چې ته هغه ټیم کې هغه ما ته ووایي چې ته به امکان کې ام بی اے به کې. نو چونکې زما دغه ایریا اف انټرسټ نه وه، خو زه به دا ووایم چې به زمونږ په خپله هم دومره پوهه نه وه چې یاره زمونږ کیریر به په څه کې جوړېږي، زمونږ دپاره بیسټ ایریا څه ده. ما ته هغوی ووایي چې ته به امکان کې ام بی اے به کې. ما په کامرس کالج کې اډمیشن وکړو ډي کام کې، خو ورسره دا خبره هم وکړه چې ته ورسره اف ای وکړه چې تا ته هره لار کولا وي. نو ما ورسره پرایویټ اف ای وکړه. بیا جنا مسلم لا کالج اسلام آباد کې ما بي کام وکړو او ورسره مې د پېښور یونیورسټۍ نه بي اے وکړه. او د هغې سره سره چونکې موږ د متوسط طبقې سره تعلق ساتو، د غریبي طبقې سره، نو او زما ذهن هم یو کاروباري ذهن دی. نو ما په هغه ټایم کې په اسلام آباد کې یو د ټفټایلز کارخانه وړوکې غونته کې زما والد صاحب ما له ولګوله. نو ما به هغه هم رن کوله او کالج ته به تلم. نو بي کام هلته ریګولر سټارټ و او پرایویټ بي اے ما د پېښور یونیورسټۍ نه وکړه. بیا لږ ټایم تېر چې کله تېر شو هغه هلته کې ما کمپلیټ کړو. ما ته هلته احساس وشو چې زما دا لاین چې کوم دی نو دا بي کام او ام کام نه دی. نو د بي کام نه بعد ما یو بولډ فیصله واخیستله. والد صاحب ته مې وویل چې ما ته دلته سکون نشته په دې سبجیکټ کې. نو هغه ویل چې ته څه کول غواړې بس ټیک ده. نو ما ایم ایس سی سوشیالوجي کې اډمیشن وکړو عبدالولي خان یونیورسټۍ چې کوم زمونږ اوس دې ټایم کې باچا خان یونیورسټۍ دی، هغه ټایم کې د عبدالولي خان
چارسده کیمپس چې کوم پلوسه به ورته وي نو هلته نه ما ایم ایس سی سوشیالوجي کې ایډمیشن وکړو او ایم ایس سی مې وکړه بیا د هغې نه بعد بي ایډ مې وکړو او بس هغه سفر دی ورسره په مختلفو ټیمونو کې مختلف شارټ کورسز د وخت د ضرورت مطابق هم مونږ کړي دي بس دغه یو تعلیمي سفر. امتیاز بھائی نن تاسو د الراضي په نوم باندې سکول چلوئ تاسو خپل خبرو کې وموي سکول طرف ته راتګ ولې تاسو مخکې نورې شوبې دي نور سم جوین کولی شو نو سکول د دې مشوره چا درکړه د مشرانو وا که خپله دې سوچو دې طرف ته څنګه راغلی؟ داسې ده چې زه یو ډېر پریکټیکل انسان یم او چې څه مې نو ما ته په هغې ځان بد نه ښکاري زما چې کوم څه حیثیت دی نو هغه زه ډېر هر ځای کې هغې باندې خبره کوم نو ما ته ځان بد نه ښکاري. مونږ خپل والد صاحب ډېر نیازبین عادت کړي یو نو زمونږ بیسیکلی چې کوم کاروبار زما د والد صاحب نو هغه د ټمبر سره یعنې د لرګو د کاروبار سره هغه منسلک و مردان کې زمونږ د لرګو کاروبار او زه په 8 کلاس کې وم چې ډېر د 8 کلاس سټوډنټ اسم نه وړوکي نو هم اکه کاروبار طرف ته چونکې زما ذهن کاروباري و د وړوکوالي نه راته خپل والد صاحب دا خبره یو پیره کړې م وه چې د 500 روپو کاروبار کوه خو د لکونو روپو نوکري مه کوه. کله ما میټریک وکړو دغه ټیم کې زما والد صاحب د اول نه د زړه بیمار خو په دغه ټیم کې ډېر زیات بیمار شو هغه په کور باندې شو پرېوتو بس یو کال مسلسل هغه بیډ ریسټ وکړو داسې وه چې مونږ ډېر زیات یو قسم هغه ټیم سره مالی حالت لږ کمزور یو نو ما چې کله میټریک وکړو نو ما ته یاد شي کامرس کالج کې چې کله ما له ایډمیشن وکړو نو زمونږ ما سره د ایډمیشن پیسې زمونږ سره خپلې نه وې نو هغه مونږ را قرض کړې او زما والد صاحب زه بوتلم او په هغه ټیم باندې چې کوم د ایډمیشن انچارج و نو هغه کوم هلکانو چې په هغه ټیم اپلای کړی و زما نمبر یې ون اف د بیسټ وی چې کوم په میټریک کې وي نو هغې چې وکتل نو مونږ ډېر زیات هغې مونږ له مطلب یو عزت راکړو زما والد صاحب وزئ آفس طرف ته داسې د ګڼې نه راتاو کړو په مونږ یې چې مسکلو ډېره حوصله افزایي هم زمونږ وکړه هغه پیسې خو مونږ راکرس کړې وې د ایډمیشن دپاره چې واپس راتلو زما کالج تلو ته 51 ورځې وې کلاس سټارټ کېدو ته ما والد صاحب ته وی چې زه په دې واکینډ کې زما یو کزن دی او د هغه سره د ټفټایلز مشین په ټیکه دی او هغې کې خلک د دې ځای نه هلکان تلي دي مزدورۍ کوي نو زه به هم کوم او زه به دا پیسې وګټم او دا قرض به ورکړو میټریک هغه ټیم کې د ماشوموالي مناسبت سره یو سوچ و ما د والد صاحب وویل نه بس الله به خیر کړي به ته ریلیکس اوسېږه د کالج د ټیمه پورې ته بس خپل بکس ګوره ارام وکړه دغې خبرو ته د ضرورت نشته خدای به خیر کړي وبه شي څه خو زما چې ما د وړوکوالي نه مونږ ډېر محنت الحمدلله عادت و مونږ زمیندارۍ هم کولې خپلې هم کولې زما ترونه ډېر مهربانې دي په مونږ باندې زما والد صاحب چونکې ټول عمر دا جرګې مرکې کولې نو زمونږ چې کومه د شریکې د نیکه پټۍ و نو د هغې یوه ډېره حصه هغې زما والد صاحب له ورکړې وه چې دا تاسو ځان له سنبالوئ چونکې ته منډې تړلې د بهر وښې نو چې ستا د کور هغه سیسټم دا سره زمونږ یو سپورټ یو ته اجره چلې نو بس تا شریکې ډېر پټې دي ستا سره نو مونږ به په هغې کې هم ښه محنت کوو به هر حال هغه دور خو دې نه چې صرف په پټو دې د خلکو ګزاره وشي بیا مونږ 5 وروڼه یو الحمدلله دغه نو سبقونه بلا خرچې وي نو مونږ محنت به کوو نو زه لاړم ما ته والد صاحب وایي چې نه مزه خو بس ما 3 ورځې دلته کې په هغه ټیم کې په ټرالۍ کې د خوړ کې باجري را ډکه کړې او د سټاک نه شګه مزدوري دې هم کړې 3 ورځې مې دغه دیاړي وکړه ټرالۍ ډکولو ځان له مې کرایي مرایي برابر کړه او بس یو بل د تره زوی مې د ځان سره ملګري کړو هغه مشر چې د چا سره هلته ټیکه وه واکینډ ته مونږ هلته لاړو هلته کې هغه باقي ورځې 45-46 ورځې ما هلته کې هغه مشین کې کار وکړو خو داسې کار الحمدلله مونږ مزدوري وکړه په 3 ورځ په هغې کې کاریګر هم یو عام دیاړي مار هم پکې یو کاریګر زموږ سره بیمار شو نو په 3 بیا زه هغه کاریګرۍ طرف ته واوړېدم
هغه ته دیاړي به ښه وه د عام مزدور نه به د کاریګر دیاړي ډېره وه موږ هلته کې باقي ورځې کار وکړو نو چې سروازې تېرېدې الحمدلله نو زمونږ چې کوم دغه کارخانې مالک و نو هغه چې وکتل چې بهي دا کس خو تعلیم یافته هم دی هغه ټیکهدار چونکې زما خپل د تره زوی و نو هغه لیکل لوستل هر څه به ما کول نو چې سروازې تېره شوې نو د هغې کارخانې میټیریل اخیستل او خرڅول هم زیاتتر به زما په لاس و زه د هغې په چلولو په هغه ټایم کې پوه شوم چې څه لږ وخت تېر شو نو بیا زمونږ بل یو تره دی الله دې وبخي مرزا صاحب ګلداد شاه مرزا صاحب د هغه نوم هغه زما والد صاحب سره امداد وکړو پیسې ورله ورکړې او هغه ټفټایلز هغه کارخانه خرڅېده بس هغه زما والد صاحب واغسته او زما په ضد یې واغسته چې ما ورته وایي دا الو اوس پیسې دې درکوي نو دا کارخانه الو دا لګو هغه مونږ واغستل هغه ماشین مو د هغه ځای نه اوچت کړو اسلام آباد کې مو لګو بیا ما هلته سبق هم وي هغه هم چلو او ورسره ما د لرګو کار د ډېر ټیمه پورې کوو نو څنګه چې ما وایي چې ما ته خپل حیثیت ځان بد نه ښکاري امتیاز بھائی رونو کې تاسو مشران زه مشر یم تاسو په رونو کې مشر پنځه رونه یو زه ټولو مشر یم نورونه مطلب هغوی جواب هغوی ټولو دې کې صرف یو بس سرکاري نوکر دی وړوکی او باقي د ټولو نه کشر چې کوم دی هغه سټوډنټ او سیمپل کوي او نور دوه رونه زما نه چې کوم کشران دي نو هغوی په اسلام آباد کې بحریه ټاون کې د پراپرټي بزنس کوي صحیح شوه د دې سکول نه علاوه زما سوال چې و نو هغه د سکول او زه سکول طرف ته څنګه رالم په 2013 کې چې کله ما ماسټر وکړو نو چې زه رالم نو موږ په سیاسي میدان هم عملي قدم کېښودو چې څه لږ وخت تېر شو د نوکرو ټیم چې به راتلو ما ته به والد صاحب اپلای وکړه بعضې ټیم به هغه فکرمن شو هلن کې په خپله د نوکرۍ په حق کې نه و په یو پیره داسې هم راغی چې وایي چې اپلای وکړه نو ما ورته هسې ښه وکړه خو مې نه کړه بیا چې به چا وایي چې ته ولې نه کې لکه جاب طرف ته توجه اپلای ما به ورته وایي چې زما خو کاروبار کوم او یو ټیم به داسې راشي چې زه به ډېر غټ کاروباري یم او د هغې سره سره به زه سیاسي ورکر یم نو زه به الیکشن کوم خو دا ما ته پته نه وه چې مخکې به څه الیکشنې راځي او څنګه چل به وي په 2015 کې ما بلدیاتي الیکشن وکړو او زه چې کوم دی نو دلته نائب ناظم منتخب شوم نو بیا موږ د جماعت اسلامي مرکز منصورې ته تللي او تربیتي اجتماع وه په جومات کې ناست وو زموږ د اسلامي جمعیت طلبه یو ملګری و د سخاکوټ مدثر شاه البدري د هغه نوم و هغه ما ته ووایي چې ناظم صاحب ته چې اوس کوم کاروبار کوې د لرګو نو دا خو کم تعلیم والا خلک هم کوي او بې تعلیمه خلک هم کوي نو ما ته وایي چې ته اوس بل طرف ته واوړه نو ما ورته لکه دا خو ډېر خوږ کاروبار دی د عزت او مې دا زموږ په وینه کې شامل دی موږ الله په دې کې رزق راکوي نو مې دا خو موږ کوو هغه ما ته وایي چې دا هم کوو خو د دې سره ته ایجوکیشن طرف ته سکول طرف ته لاړ شه الله د طرف نه به دا منظوره وه په هغه ټایم چې مونږ کوم ملګري ناست وو نو بس هغې هم وي چې بس ټیک ته داسې کوو ما ورته زه به د والد صاحب سره مشوره کوم او ملګرو ما ته شرط دوه خبرې کېښودې چې چلی به یې ته او بله خبره هم مشترکه وکړه ما ته وایي چې د پرنسپل به ته ډیوټي کې و بله خبره هم مشترکه دا وه چې یتیمانان به په دې کې مونږ فری ساتو ما یې بس ټیک ته زه به د والد صاحب سره مشوره کوم چې رالم هغه ته مې وویو بس هغه راله اجازت راکړه بیا تاج ملک صاحب له لاړو مشورې له غزالي سکول تاج ملک صاحب مشر دی هغه ته چې مې ووایي نو بس هغه وایي چې دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده او زما به سره هر قسمه سپورټ وي بیا موږ سکول طرف ته رالو امتیاز بھائی د سکول سره سره تاسو څه کاروبار هم کوئ څه بزنس هم شروع دی او که نه نو سکول مونږ چې چلو نو مونږ سکول نه پیسې وې نړئ دې کې زمونږ ډېره ګټه نشته کاروبارونه څنګه چې ما اول نه وي چې ما په وړوکوالي وي زه به یو ډېر غټ کاروباري یم انشاءالله زه به دې ټیم کې ډېر غټ کاروباري به نه یم او ښه یم انشاءالله دې ټیم کې په کاټلنګ کې الرازي سکول دا زمونږ دی الرازي میډیکل سنټر دلته کې زمونږ د لونخوړ په روډ الحمدلله دا زمونږ هاسپټل دی او بیا موږ په کرایه باندې ورکړو د هغې سره سره زه د ډیری فارمنګ سره هم منسلک یم زوم کې موږ بیسیکلي زمیندار یو نو ډیری فارمنګ هم زمونږ یو کاروبار دی او د هغې سره سره په پراپرټي کې ننګیال اسوسییټ په نوم باندې په پوره ضلع مردان کې صرف یو مونږ یو ننګیال اسوسییټ دی چې مونږ
الحمدلله د دریو د سلورو د 15 کالو په انسټالمنٹ باندې پلاټ خلکو له ورکو په قسطونو باندې ماهانه د غریب نه غریب سړی زموږ نه پلاټ اغستی شي او بس کاروبارونه دي ډیر دي الحمدلله او د الله لاک لاک شکر دی